تاسو مننه او د ټولو په دفتر مبارکي ورکوم او دوام دا چې د علاقه او د وطن امن غواره شي او خوشحاله لپاره دی موجوده صورتحال ډېر ګمبھیر دی موږ هم الیکشن زموږ هغې کې خو دا وه چې موږ غوښتي چې د الکټرال هغه چې دي بي او موبایل چې دي هغه د مخکې شي چې الیکشن کېږي چې موږ په هغې کې ټول هغې باندې متفق دی اوسه پورې خو هغه نو کړی او چې حکومت ته لاړه نو چې فوري الیکشن چې الکټرال ریفارمز وشي او هغې نه پس څنګه حالات الیکشن کمیشن وایي چې د شپږ میاشتې په کار د حلقه بندو لپاره او اوس خو پکې هغه هم کېږي اګست نه به مردم شماري دوباره نو چې دا ختم شي بیا به کېږي الیکشن کله دی وایي چې فوراً وکړه فوراً څنګه یو طرف ته د هغې کې دا تضاد دی چې دی یو طرف ته وایي چې الیکشن کمیشن مستفي شي چې الیکشن کمیشن مستفي شي دا کمیشن نه بیا به الیکشن څنګه کېږي بیا خو به نوې چې څوک ورته مقرر شوي دي نو الیکشن به شي کېږي دا ټول تضادات دي اصل کې زه خو دا خیال نه و چې داسې به صورتحال اوس یو داسې بیانیه هغه کړې ده چې هغه دروغ چې امریکا زما خلاف سازش کړې امریکا څنګه تاسو ستا خلاف سازش کړې او که سازش یې د فرض کړې وي دا به ستاسو سفیر ته وایي چې موږ سازش کوو نو هغه خو د دوی یو وزیر او اټول پخپله وویل چې زموږ فوج سره تعلق خراب شو نو بس معامله لاړه ابل پرویز لایم وایي چې ما خو درته وویل چې فوج سره تعلق مې وساته نو بیا به مې سلسله چلېږي اردو ونه ساته نو دا خو دوه تضادات دې د خپل کوم کارکردګي چې ده دې خپل تاسو وګوره چې څومره هغې کړي دي دا جلسې یې کړي دي باندې تکلیف دي د خپل کارکردګۍ خبره نه کوي دا عوامو باندې چې کوم بوج اچولی دی د بېروزګارۍ د هغې د مهنګۍ او د بېروزګارۍ د هغې خبره نه کوي دی وایي چې بس زما امریکې زما خلاف دی او د غلامۍ مونږ وخت نه تېروو دا غلامي موږ نه شو کولی نو وایي چا درته ویلي غلامي خو زموږ پاکستان خو زه غلامي نه کوي مونږ غواړو چې هر یو مونږ سره دې خپل تعلق وساتو دا خو نشو کولی یو ملک دی وایي چې بد رد وایي چې دې زما خلاف سازش کوي نو دا طریقه نه ده اوسان د هغه شوي دي اوس دا کوم طریقې سره چې دی روان دی دا مدینې منوره کې چې دا کوم واقع وشو ډېر قابل مذمت ډېر سنګین واقع دی داسې واقع ده چې هر یو مسلمان په هغې باندې خفه دی یو جاټي داسې هغې کې سیاسي نارې ولګېدې دی اوس وایي چې دا ما نه دی کړی دا چا کړي نو دا څیزونه چې دي دې کې د ده اوس روزانه همداسې بیانات دي چې هغه غواړي چې د ملک کې د افراتفري شروع شي او خانجنګي شروع شي موږ نه غواړو دغه دې ځکه غواړي چې دی وایي چې یاره داسې حالات جوړ شي نو زه که نور څوک راغی نو بس ما ته په دې کې هغه دی د دې نه ویرېږي چې اوس د ده خلاف دا چیزونه چې روزه په پنځه ورځې شوې سلسله شروع شو چې یاره دا به ما خلاف هغه وکړي نو ده خو مخکې نورو توجه راډاکوي چې د خلاف هغه وکړي نو بیا د شفاعت
دا ټول چیزونه دي موږ ګورو چې حالات څنګه د الکټرال ریفورم وشي هغې نه پس د الیکشن نه موږ تهدیدوي غواړو چې ملک کې د پوره امن الیکشن وشي. او تاسو به څه دا وایي کوم ګورو مخکې ولاړ شو سیاست چې دی نو ډېر زیات د برداشت دغه او د تحمل دغه یو ټول سیاستدانانو به د یو بل ډېر قدر کوو سیاسي اختلافات په خپل ځای اوس چې دی نو که موږ د مسجد نبوي دغه افسوسناکه واقع وګورو ورپسې اسلام آباد کې چې دی نو بیا قاسم سوني باندې چې کوم دغه حملو شوه نو څه ګڼئ چې دا حالات دغه طرف ته لاړل شا بوتلل او را روان به چې دی نو سیاست ټول څومره ګران وي سیاست خو ګران دی خو دې کې کم از کم د اپوزیشن چې کوم د اپوزیشن کې اوسه وایي حکومت کې دي همدغه به صبر او تعامل او موږ نه غواړو چې داسې څه اقدامات وکړي چې هغې سره د عمران خان یا د هغه چې پارټي دغه اشتعال کوي اشتعال موږ نه غواړو او دغه لپاره به موږ کوشش کوو او هغوی دې نه مغرو چې موږ به په دې صبر او تعامل سره دې مقابله کوو سیاسي طور باندې وکړو که غواړو چې سیاسي طور باندې د هغه هم حق دی د موږ هم حق دی سیاسي دې کوي خو داسې بدره د کنځلې کول داسې الفاظ استعمالول چې هغه ټیک دي کار نه کېږي موږ انشاءالله تعالی په سیاسي بنیاد باندې مقابله کوو او د پرفارمنس بنیاد چې خلکو ته وښایو بهی د څه کړي وو او د ده په وخت کې څه صورتحال و اوس دا د موږ په دې یو څو میاشتو کې دا د حالات ښه کړل د غریبانو لپاره د بهترۍ لپاره اخري نقطه دا مسله که موږ وګورو نوی حکومت راتلو سره چې په سیپیک باندې چې کار شروع شو خارجي پالیسي چې نو هغه ښکاره شوه نو سیپیک بیا چې نو دغه کوم افسوسناکې پېښې چې پکې راغلې دغې سره په دغې کې به طالبانو سره یا چې زموږ افغانستان سره زموږ اړیکې دي دا به څومره ښه کول وي او دا به د پاکستان او د افغانستان تعلقات به د سیپیک په دې منصوبه کې څومره غوره ګرځېږي چې دغه څه شي یو خو دا ده چې همرا د په ټول توجه اپوزیشن طرف ته وایي چې هغوی مونږ نورو مسلو ته خو هغه دا ورته چې کې ډېرې سنګینې مسلې دي او هغه حل کول او د افغانستان نه دلته حملې هم کېږي دا هم ډول بیا سنګینه مسله او د هغې لپاره داسې لارې جوړل پکار دي چې دا موږ په دې هغوی چې کوم مشکلات دي هغه موږ ته معلوم دي داسې طریقه به جوړول غواړي چې په خبرو اترو باندې دا هغوی سره افغانستان سره تعلق ښه پاتې شي او زموږ دا کومې مسلې چې دا به حل شي نو دغسې څه ګاونډیان شته زموږ هم دغه هغه غواړي چین سیپیک باندې کار وستی شو او انشاءالله نور وستی شي چې هغوی ته پته ده چې اوس په کار کېږي اوسه پورې پکې ټال مټول او هغوی خوشحاله نه پدې د عمران او حکومت ځکه چې هغه کوم مسلې چې وې هغه هغوی دې حل کولې نه اوس به هر یو کار په صحیح ټایم باندې کېږي او انشاءالله تعالی دې به ښه نتیجه